إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه جمعه کې د منځ د بعض واجبات او د مسنون اعمال تذکرہ صحت پوره شو چې پای کې تقریبا په منځ کې اتلس مسنون اعمال هغه ذکر شو. نن ان شاء الله تعالی په توفیق باندې بقایا سنت اعمال مسنون اعمال هغه ذکر کو چې نو لسم نمبر سنت دا په منځ کې اخیری قیدې نه پس درود شریف ویلي اللهم صل و اللهم بارک. دا ول مسنون دی. روایتو کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ثابت دي. شلم نمبر د درود شریف نغستو دعا ول دا سنت دی. عام طور خلق ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا ډیره جامع دعا د قران کریم کې مراغله ده، احادیث مبارکو کې مراغله ده. ادین علاوه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو دعاګانې ثابت دي. لکه په صحیح مسلم کې هغه دا دعا ثابت ده چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سلوس سنت پناه غوښته چې داسې دعا به وکړه: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. دا دعا به فرمایله. او دا شان ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه یو روایت کې راغلی چې هغه فرمایي چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ماته یو دعا او خای چې زپاغي په موږ کې وایم. هغه دعا زبې په موږ کې الله نه غواړم. بما ته چې داسې وایا چې اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. صحیح البخاری کی دا روایت راغلی دی. نو سنت اعمال سنت دعاګانې قران کریم کې نو دعاګانې راغلي دي. دا غوښتل شي رب اغفر لي وارحمني ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تاسو په حدیث مبارک څومره دعاګانې راغلي دي او دې دعاګانې زده کول پکار دي چې الله توفیق ورکړي. او زده کول مونږ ډېر استعداد والا مشران می او الکان می خو بس دکینا ورنه دا ډېر په اسانه زده کیږي. بس یو دوه درې ځله په منځونو کې وي او ځله دوه درې ځله وي بس پکې له دعاګانې به په یو ځوان یاد شي. او چونکه عربی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جبدا او د اهل جنت او جبدا نو دا ډېر الله ته محبوب هم ده. د دې وجه دعاګانې غوښتل په عربی کې دا ډېر قبل دو تنزدی یا د دې وجنه ترجمه هم زکول پکاري او عربي کې ویل هم زکول پکاري چې سړی کوم دعاګانې د الله نه غواړي کوم سم باغې باندې وي. لکه موږ ترجمه دی چې مخکې ابتدا نه وکړه. ابتدا نه پړو منه چې موږ د موږ تمامه ترجمه د الفاظ وکړه چې د دې سره مستون کې د خپل منځ د اعمالو پته چې زموږ کې الله نه سوال الله تسویل غواړم. دا قشان د دعاګانې چې موږ کې مونږ غواړو نو دا ځان په یول پکاري په دې باندې الله نه موږ غواړو. نو دعا د درود نه وروسته ویل د سنت عمل دی. یوشتم نمبر اول
خي طرف ته سلام ګرځول بیا ګس طرف ته سلام ګرځول سلام السلام علیکم الفاظ دا واجب دي خو خي طرف او ګس طرف خي طرف ته لمنه ګس طرف ته غوستو دا مسنون عمل لې او دویشتم نمبر د امام نه پاره سلام ګرځول په وخت کې د فرشتو د مقتدیانو د نیکو جناتو دا نیت کول پکاري او د مقتدی لپاره د امام نیت وسوم پکاري چې سلام ګرځول کې هغه پټول باندې سلام وکي چې ټول باندې الله پاک سلامتی راوړي نو دا مسنون عمل دی د رښتم نمبر په هغه موږ کې د سنت موافق قراءت کول چې کوم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اغین ثابت دي چې یو قصار مفصل دی طوال مفصل دی او سات مفصل دی دا سورتونه دي تقسیم دي نو پدې کې قراءت او پدې کې تقریبا قراءت کچھ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نکم ثابت دي د سحر په منځ کې د ماسپخین په منځ کې د مازیګر په منځ کې د ماقام په منځ کې ماسوتن منځ کې په وتر کې ټول اعمال صحابه کرام دا نقل کړی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام نو کوشش وکړي چې پاغي باندې عمل وشي نو دا سنت اعمال دا پر خودل دا مکروه دي پدې کې یو سنت چې بنده پرېږ دي نو فقها په حکم د کراهت لګول دي او یو مستحبات د منځي مستحبات دي آداب د منځي چې مستحب او آداب هغه دي چې په کولو سره انسان ته ثواب ملایي او په خطو باندې سره ملامتیا بني هغه کې روماني مستحب چې علماء خودل دي هغه د تکبیر تحریمه روماني الله اکبر په وخت کې دوان له سنت لستورنا او باسل یعنی غټ لستوري او پکې پټ شوی له سنا یا چې کنده دوما ساده ماده کې غاړي نو داغین ابو باسل د سړی لپاره دا مستحب عمل لې دوه نمبر حتی الوسع د خپل وسع پورې توخی باندې چې انسان په مسکو توخی بیا نه کوي او قصدن عمدن کو سره توخی وکي نو بعض علماء لیکلي چې په دې مزمت شوه د قشند اصلي وخت خپل باندې ساتل چې سړی اصلي کوي ناسم کو دلی بادشاہ د رب الکائنات د رب المخلوقات رب الارباب مخک ولاړ څنګه سړی خپلوازي د یو عام انسان مخ د سړی غوته کې عزت مندي شرافت والی عزت والی نو مخ د سړی سویلی نه کې یا خپل خو واړي یا خپل الله کې دي یا خپل صادق کې دي نو دومره احکام الحاکمین بادشاہ مخ ته په مانزه کې اسویلی کول دا مناسب نه بالکل نبی علیہ السلام فرمایلی چې تصوف دا شیطان نه دی دا شیطان د جانب نه وسوسه چې دا تر مزنه پرکالکی یا مزنه چې کوم دینو الله غا توجه دی ګډوډي دی الله نه تدی ول جمیل السلام فرمایل چې تاسو کله اسویلی کوي نو تاسو خلو کوشش کوئ چې بنده وي وتا خلو بنده ساتل پکاري علماء دا غي ترقیم یا خود لیدي چې دا بس باندې اسویلی کنټرول کیږي احادیثو کې مراغلي دي او سو خویا چې دا شونډه د غاخونو ګونس دا شونډه د غاخونو ګونس نو خو به واضح نه او دا سوچم دیو کی تصور دیداو کی چې کوم یو پیغمبر په موږ کې سویلین لیکل زی ولې کوم څه ته انبیاء او منون کې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شان منع کړی میو او شیطانی عمل هم دی نو ولې کومه نو دا تصور ته سره کې غوړي بیا بل سویلین و ناسویلین حتی الوسع تختول پکاري کو خامخه یو سړی راشي وته به اختیار نو دا ګس لاس چې کمی نو دا دی وته الټه ونیس چې دا خلی بند شي او قصدن عمدن اسویلی کول ځان باندې اسویلی لګول د موز ماتي دا که شان سلوغه مستحب هغه د دي چې کله بدله مستودغي نو په حالت د قیام کې سجدي ته زیت قتل دا آداب علماء لیکلي چې بندا د قیام په حالت کې د سجدي زیت کوي د انسان الله توجه برابري او عاجزیم دا خشوع خضوع بګي ډیر راځي
نو سجدین یو خبر فقط نه دی پکار دا مکروه عمل نه دا سړی نو بس هغه پکې لګیا یو چې بس شپږه صفه کې شاته ولاړ ټول مخلوق پکې غته مخ کړی ګوري چې 14 دې کې به ګوري شو پای غړې ته لاګل چې ټیم پکې شو پکې غړې سي کې شو پکې خلک سي کې شو پکې د جمعه دیوال نو ګوري شو نه راغونو ګوري شو پکې څه ګوري نو دا ډېر بد عمل دی طریقه او ادب دا دی چې په حالت د ولاړه کې د سجدې زه ته ګوره په حالت د رکوع کې قدمونو ته ګوره کنجو ته خپو ته ګوره په حالت د سجده کې علماء لیکلي پوز سر ته کتل پکار او په حالت د تشهود او قاعده کې شتهیه کې سړی کینی نو دا غیږ ته کتل پکار خپل غیږ ته کتل پکار او د سلام په وخت کې د خپل اوګو طرف ته کتل پکاري خلک یې په غبل سړی په سپی مناسي چې سلام او جواب نه سب وسلم د بعد کې ټول سب تماشو کې څوک راغلي اول خسر ته تماشا ټول خلکو ته کې بیا کسر ته تماشا ټول خلکو ته کې ازري والی خلکو نو دا ټیک نه یا تام مناسب عمل نه دی دا آداب خلاف دی پنځم مستحب علماء دا خود لیدي چې کوم سړی ځان لمونځ کوي نو دا غل په حالت د رکوع کې او سجده کې سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلى دا د دریو ځل سیوا ویل بس خلک درې ځل نو پوهږي د درې ځل سیوا به سو کویا ځوانانو ساټي نشتا ځوانان ماینه وخت کې سنت نه کوي نو مستحب با سبحان ربي الاعلى با سبحان ربي العظیم به درې ځل سیوا کوم ځای وي هغه څه د سنت ټیم نه چې څنګه د جمعې منځو شي بس په منډه رواني ته چې لکه باکه د پیسې وی شي یا چې د روزي وی شي مجموعه ته غتی دي بس یو بس ورسي نو داسې په منډه رواني نو ته چې کوم ته بزینو چې ته په روزي تماشا وکړل لا ولر موبایل لستګړي ټولګي ولر او لو بل باړو لغواني غپونه لګولي رسول الله قضې پدې ندی وجه علماء د دې وجه لیکلي دي چې مسنون عمل خو په خوا دا او چې سړی د نبی رسول الله په کوف کې سنت کول خو په کوف کې سنت کول او صفاتو سنت فوت شي د خلقنا لہذا د وخت کې بهتر پیدا دي چې په جمعات کې بس کوشي د جمعات ته به وته کوشش نه کوي دغه شل مشغلې پیدا شي د بنده هغه مسنون سنت ته فوت شي بیا نو دا دې په دویمه چې علماء لیکلي چې مستحب دا دي چې ځان له مسکی لکه سنت کې نوافل کې نو سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلى د درې ځله ثواب الپکار دي هغه کې ناتکي کوشش پکار دی نبی رسول الله په فرمایل الله یو دی او ناتکي یو چې کوم ناتکي او ناتکي خو خي نبی رسول الله چې درې ځله ویل او دا قشان درې ځله په ځای باندې پنځه ځله ویل پنځه ځله په ځای باندې وځله ویل دا شان نه ځله ویل یو ځله ویل دا ویل پکار دي علماء شامي خو لیکلي دي زمو خو چې لکه امام مسلم ونده وګورئ بس په خلکو باندې په غاز غازي شوي د خدوم مقدوم منځونه کوي حالکه علماء شامي لیکلي چې امام له پکار چې پنځه ځله وایي سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلى ځکه دا کوم دی خو ځوان دی د به زغ وایي امام دی عالم دی الفاظ باندې عادت دی بل سړي خلو هغه دوه متیزنیه او په تکلف سره وایي نو سبحان ربي العظیم چې تدریس الامام وایي نه به دوه ځله وایي نه غواړي سنت عمل فوت کی د دې وجه امام له مقام چې پنځه ځله وایي نو چې پنځه ځله ته وایي نو مقتدیان به بس درې ځله خطه برابر رسیا نو اوس په خوا خدای شان علماء لیکل مسله اوس خبر الټه ده هغه دا چې امام هغه لانی ویلو مقتدیان په شاته درې ځله مخکې تقریبا بیا خاموش ناس سو خاموش ناس چې کوم په خلقي وخت لګولي نو هغه بیا لګي بیا وي چې کوم په امام الله اکبر نه دی ویل لګي وي سم الله لمن حمده نه وي دا ښه عمل لې خاموش کېدل ښه عمل نه دی نو د دې وجه نه مسکی تکبیر سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلى دا خو په صحیح انداز ویل پکار دي او په پورا ځان له ډېر ویل پکار دي دغه ځله خو اقل مقدار علماء خدل چې ادنا دي سنت چې دا دغه ځله وي دا پنځم مستحب اعمال علماء خدل چې په مسله پنځه اعمال مستحب دي د دې علاوه مفسدات د مزي چې منځ په کم سيزونو سره فاسدي نو پای کډو منی دا دی چې منځ په خبره کولو سره فاسدي کې یو سړی په منځ کې خبرو کې اكو لګي وي او ګډي وي کو پیریا او کو قصدنیا په ابتداء الاسلام کې روایت کې راغلي دي صحیح البخاري زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې مونږ د نبی له سلام په زمانه کې په منځ کې خبرې کولې
خپل حاجت بچا ته راغی موږ یو بل څه خبرو کړې تر دې پوه چې دا آیت نازل شو چې حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين نو موږ حکم او شو د خاموشتا چې بس دنه پس موږ خبرې نه کوي او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل موږ د نبی اسلام په زمانه کې چې کوم نه په موږ کې چې موږ له حبشې ته وی لا غنو کړی چې کوم حبشې ته تګوا نو اغینا مخکې به مونږ داسل کوچې یو بل باندې په موږ کې سلام اچو نبی رسول الله باندې سلام اچو چې له نبی سلام موږ کو نو به سلام اچو نبی سلام جواب کوم په موږ کې یو چې حبشې نو واپس راغلو نو ما به سلام وکړو نبی سلام ناس کو تشهود کیو نبی سلام جواب ما لغانه نو خو چې کوم کسان واغی داسې په غوتو باندې ماته هغه رويني ولا اكين ولا نو چې کین استما نو نبی اسلام تشهود کوم منځبوته سلام نو غزولو نو ما دویل عبد الله بن مسعود سوي چې دا الله رسول ما خو پتا باندې تاسو باندې سلام کو تاسو مو کوم سلام جواب راکړو نو نبی اسلام تاسو فرمایل چې الله جل شانه کله وګواړي نو نبی احکامات مونږ ته غولي حکم مونږ ته نبی احکامات وکي او دې وخت دا حکم نازل شوی دی چې تاسو په موږ کې خبرې نه کوئ د دې وجنه په موږ کې نه پس خبره بند شوي په موږ کې قصدن دا وکړي خطا ان چا وکړي په یوه وکړي په یاد باندې وکړي نو په هر حالت کې موږ دا فاسدي کې اثرونه مو شروع کړي دا شان په سالا په منځ کې چا باندې سلام اچول سره موږ ماتي ته موږ ولاړی یو سړی جمعه ته راغی ته سلام وکړي تاسو کو راغی ځلانه کو ولاړی موږ کې یو څوکاله او په خیر علي وته وی السلام علیکم وته وی بس موږ مات شو او دا شان چا سلام علیکم وی او علیکم السلام جواب ورکړو او ته په موږ کې وي نو هغه موږ ماتيږي سره د قشان چا اتروشي او موږ کې ځان له اتروشي او په منځ کې هغه چې کوم نه بل سړی اتروشي یا په منځ کې دی هغه په منځ کې دی خدای ته يرحمک الله وي نو په دې سره علماء لیکلي چې موږ ماتيږي یو سړی دعا وغوښتله یا الله پاکه پلان کې وبخیر ډنګي وبخیر لګیا دي الله اده زله مسکی ته تو یا امين نو دې امين وایلو باندې چې دې مسکی دې زله ته زله الله سره مناجات دي نو دې سره موس پاسې دي د قشان په منځ کې وته دغه خبر راغی مسک ولر د جمعه کې اعلان شو یا له پلان کې کا وفات شو ډنګي کا وفات شو لا وفات شو رو وفات شو مو وفات شو اده په مسکو چې ان لله و انا الیه راجعون نو مونږه فاسد شو دا به دوباره کوي یا دا یو خوشاله خبر به دغه دوی الحمدلله نو چې الحمدلله وي نو زده مونږ فاسد شو یا چې کوم نه عجیب خبر اورید ناشنا ټولګی دا نو ناشناوال د چې په مونږ کې دی سبحان الله خلک وای کنه چې کله څنګه ناشنا خبره کوي لکه سبحان الله سبحان الله د مونږ کې سبحان الله نو مونږ دې فاسد شو دا قشان د بیماری د وجنه یا د دردونو د وجنه تکلیف د وجنه داخلینا داسې आवाज وباسه چې یا اوف یا اوه یو کو اوف الفاظ ته جوړ شو نو دې سره موږ پاسې دي په جړه کې داسې جړه کول چې هغه جړه نه الفاظ جوړ شي یا جړه د خوشاله نه کې یا د خفقان نه کې یا د مصیبت نه کې یا د دردون نه کې خو الفاظ ته جوړ شو نو بس دغه سره موږ پاسې دي البته د الله د یغنه د آخرت د روب د وجنه یو سړی جاړي نو دا خیر دی دا خدای الله ته کامل توجه برابر د ځکه جاړي نبی رسول الله مونږ کله کله مانځ کې جړل به د الله د یغنه او کله کله د اشتیاق او د محبت او د اجلال د وجنه الله د عزت او د عظمت د وجنه به جړل صحابه فرمای ودا سه به جړلو موږ وایو چې کټوي خټکی او بعض صحابه فرمایل دا سه به جړلو موږ وایو چې د میچنه روانه ده میچنه چاروانه غدا بخیږي دا سه جړاله کو نبی رسول الله او بغیر د مزنا بغیر د عذر نه غاړه تازه کول او داسې غاړه تازه کول چې سره حروف پیدا شي الفاظ ته جوړ شي نو که د عذر په بنیاد بیا کوم نه ماتيږي او که بغیر د عذر نه نو موږ ماتيږي د قشن یو سړی دی امام پس ولاړ دی او د مقتدی دی نو امام خو که سبل چا موږ کو او هغه په تیزه باندې سبق کوی د خپل موږ کې دی هغه خپل موږ کې جداګانه موږ دی دیو پس مقتدی نه دی
د خپل امام نه علاوه بل چاله فتح ورکړه امون زه الفاظ د قرات او د قران ټیکړل نو مونږه فاسد شو په وجه کې کله کله د سکی دا زمون چې کوم حفاظي حافظانی قاریانی نو کله کله پکې نه پوهه په بنیاد باندې وکي هغه دای چې دی شاته ناسي او امام چې کوم خطا شندي ولا په موږ کې شامل نه یا اسی ناسي आवाज ولور نو دا وخت چې کوم دا حافظ आवाज ورکړي د امام موږ په فاسد امام موږ فاسدي په دې باندې او دا قشان چې سړی ناس ته او هغه ځل بل موسقیا او د فتح ورکړه خپل موزنه هغه تغوت ولاړ دی د فرض کوله دغه شامل نه دی نو دغه وخت کې موږ فاسدي د خپل امام نه یا چاله چې فتح ورکړه نو موږ فاسدي کې البته خپل امام له صلی فتح ورکړي شاته فاسدي مقتدی دي نو موږ په نه فاسدي علماء لیکل چې امام له د خیال ساتل پکار دي چې داسې قرائت کې داسې زینو چې هغه فتح ته محتاج نشي او مقتدی لم پکاري چې زل فتح ور نکي چې د فتح ته محتاج دي فتح ور کول څه عمل نه دی نه غسل څه عمل دی نو کوشش پکاري چې امام تاسو زینو نه وي چې کې فتح ته محتاج شي دا تقریبا وو اعمال د سدي او پس نور هم دي ان شاء الله چې دا مفسدات د موزي کچنه دا اعمال او شو په حالت د موز کې نو موز به نه شوي دوباره موز کې الله جل شانه دې زموږ د منځونو حفاظت وکړي او الله جل شانه دې زموږ د منځونو د شریعت مطابق کی او الله دې داسې منځونه را نصیب کړي چې الله تعالی خو منځونه دې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین